لہذا موږ دا پکار ده چې موږ لکه څنګه چې زموږ اکابرین خاص کر حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کم د بصیرت د دلیل د دنیا د حالاتو په تناظر کې کم سیاست د سیاست کم ګامونه اخلي باید موږ پسندیده سیاست وکړو علم کو علم دغه وکړو چې سبا سره د بصیرت سره د رڼا د قوم رهنمایي او رهبري هم وکړو دا هغه سیاست دی چې نن مدرسه محفوظ ده نن طالب محفوظ دی نن علماء کرام محفوظ دي که نه د هغه سیاست خو نو په خیبر پښتونخوا کې هم شته هغه مدرسې چې موږ به په خیبر پښتونخوا کې سبق وایو په مدرسو په کهې کې به مو وایي په کوهاټ کې به مو وایي په بونې کې به مو وایي په چکسر او مارتین کې به ویل کېدي په سوات کې به ویل هغه مدرسه یې ونسته یوه هم نشته نو هغه استادان معلومیږي چې هغه څه شو دا ولې فرق د سیاست دی نوم یو دی لیکن د سیاست وشاته چې کم ناره او کم پښتو او راشه ده هغه نه ده ټیک چې چیرې د سیاست د نارې وشاته او راشه او پښتو برابره وي دا به نتیجه دغه وي چې کوشش وشي چې مذهب پرست او قوم پرست سره ودرېږي هلته ستا قیادت هغه نفرت هغه عداوت په محبت بدل کړي چې کوشش وشي د مذهبي فرقواریت پر بنیاد د شیعه او سني سره اخته کړي هلته بیا ستا سیاسي بصیرت میدان ته راشي بیا تا محفوظ کړي چې کله د لسانیت د پښتانو د بلوچ خبره راشي هلته بیا بصیرت مخ ته راشي بیا تا محفوظ کړي او چې کله د دنیا د عالمي ایجنډې مطابق جنگ دی دا راشي بیا دغه د ازمایش او د امتحان په وخت کې خاص کر چې افغانستان طالبان د مابین ولاړو نو هدف اول وار بلوچستان دا هغه بصیرت چې نن بلوچستان هم محفوظ دي علما هم محفوظ دي دیني مدارس هم محفوظ دي الله تعالی دې مفتي توفیق او همت راکړي چې د بصیرت په رڼا کې خپل ګامونه واخلي